السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. معزز سامعینو، د سوشل میډیا باندې یو خبره زما د نظر مخې ته تیره شوه او یقینا چې دا خبرې ډېرې زیاتې خطرناکي او د دې نه عوامو ته څه فایده نه کیږي بلکې الټه نقصان کیږي او د علماو نه د خلکو زړونه بد شي. لکه موجوده دور کې شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه، الله رب العزت ول ډیره خوږه ژبه ډیره ښایسته ژبه ورکړې ده، ډیره پایسته ژبه ورکړې ده او علوم یې ولهم الله رب العزت په وافر مقدار سره ورکړي دي. الله رب العزت د هغو په خوله کې په خبره کې ډېر اثر ښودی دی. د هغوی د خبرې د وجې نه، د هغوی د بیان د وجې نه، د هغوی د نصیحت د وجې نه د دنیا خلکو زندګۍ بدلې شوې دي. او تاسو چې په دې علاقه باندې څونه علما کرام وینئ نو اکثریت د علما کرامو تقریبا د شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه شاګردان وي. او د هغې نه علاوه څومره د عوامو حلقه ده چې په هغې کې د هغوی د خبرو او د هغوی د بیاناتو د وجې نه په هغوی کې تبدیلي راغلې ده او د هغوی زندګي دیندارۍ طرف ته تللې ده. بس بعضې خلکو داسې یو خبر راغستی دی چې شیخ ادریس صاحب د ډاکټر ذاکر نایک پسې نازیبه الفاظ ویلي دي، خبرې کړي دي. نو اول نمبر خو دا چې کله د یوې خبرې تحقیق نه نو کم از کم په هغې باندې داسې خبره کول چې بیا پکې د بل مسلمان او خاص طور پر د دې لوی عالم دین د هغه حتک راځي، بې حرمتي پکې راځي، نو کم از کم د دې خبرو نه ځان بچ ساتل پکار دي. په دغه حوالې سره خبره کومه چې مولانا ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی نه تپوس وکړی شو چې دا ذاکر نایک په حوالې سره تاسو واقعي داسې دا خبره کړې ده. نو هغه وایي چې نه دا خو زما د بیان نه یو کلیپ دی، هغه چا کټ کړی دی او دا خبره ما د ذاکر نایک په باره کې نه ده کړې. دا خبره خو ما د انګلینډ کې یو سکالر یې ما ته وښو، یو ویډیو چا راته وښوه چې دا وګوره دا یو ویډیو ده او دا مذهبي سکالر ځان ته وایي او دا مذهبي سکالر دا وګوره دا په حدیثو پسې مذاق کوي یا د حدیثو چې کوم دی د هغې استهزا کوي. نو د هغې په حوالې سره ما له یو قسم له غوسه راله او خفه شوم چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو پسې د مذاق کیږي، د نبي علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو نه د انکار کیږي. نو د دې وجې نه که بل مسلمان هم وي او هغه خو یو عالم دی، یو لوی مرتبه لري، یو عظمت لري، یو شان لري، نو ظاهري خبره د هغو د شان مطابق ده چې هغو له غوسه ورشي او خفه شي. نو د هغې په حوالې سره دا خبره کړي. ډاکټر ذاکر نایک هغه وایي چې ما نه دی یاد کړی. به هر حال که دا عوام دا فیصلې شروع کړي او په دې سوشل میډیا باندې د داسې لویو شخصیاتو او د داسې علماو په درمیان کې فیصلې کول شروع کړي نو یقینا چې دا خو به خبره پته نه چې کوم ځای ته لاړه شي. دا خو به بیا د علماو نه د خلکو بدزني پیدا شي، ذهنونه به خراب شي او د علماو نه به بدزنې شي، نو بیا به څوک دین طرف ته نه راځي. لہذا د الله د رضا لپاره دا ټرینډ چې چلایم دا کسان چلی چې د کوم د دین سره هېڅ تعلق نه وي، خو دوی ته ناسي چې د علماو بیانونه کټ کړي، شارټ کلیپونه ته جوړ کړي او هغه راوالي او په عوامو کې ورواچي او عوام په دې باندې بیا جنګیږي، هغه خوشحالیږي. لړاو اور حکومت کرو، خلک جنګوي په آپس کې او خپل حکومت پې کوي. نو دا خو د غیرو سکیمونه دي، هغوی دا غواړي چې دا مسلمانان په خپل منځ کې وجنګیږي. لہذا د دې وجې نه شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه په خپله وایي چې ما د هغه پسې خبره نه ده کړې. بس خبره ختم. چا چې هم دا خبره کړې ده چې هغوی شیخ ادریس صاحب له تکلیف ورکړی دی نو من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، چا چې د الله یو ولی له تکلیف ورکو نو د الله سره اعلان جنګ وکړو. نو لہذا د شیخ ادریس صاحب نه هغه کسان چا چې د هغو خلاف ټرینډ چلولې معافي دې وغواړئ. باقي پاتې شوه د ډاکټر ذاکر نایک خبره. ډاکټر ذاکر نایک نه پاکستانی دی، نه د پاکستان عالم دی، نه زمونږ د خیبر پښتونخوا عالم دی، لہذا د هندوستان یو عالم دی. د دنیا خلک چې کوم دی د هغه په وجه باندې اسلام ته داخل شوي دي، هغه بېله خبره ده چې د هغه عقاید څنګه دي. نو د عقایدو تپوس د یو علاقې د عالم تپوس د هغه علاقې د دارالفتاء نه کول پکار دي. نو دارالفتاء دیوبند هلته موجود ده، دیوبند یو غټه مدرسه ده، د هغه مدرسې دارالفتاء وګورئ، تاسو په نیټ باندې سرچ کوئ، تاسو د هغو فتاوا دارالعلوم دیوبند وګورئ، دا شان نور د هغو نه په خپله تپوس وکئ چې یاره د ډاکټر ذاکر نایک په حوالې سره ستاسو څه خیالات دي، تاسو څه وایئ چې د ډاکټر ذاکر نایک څنګه سړی دی. نو هغو به تاسو ته د ډاکټر ذاکر نایک په حوالې سره د چې کوم عقاید دي
او د دې چې کوم یعنی مسلک ته یا مذهب د ځکه چې د سلورو مذهبونه منکر دی د سلورو مذهبونه د فقه مالکی فقه شافعي فقه حنبلي فقه حنفي د سلورو وانه منکر دی د هغه نه مني نه د هغه تذکره کوي نه هغه له دی ویلیو ور کوي د چې کلم خبره کوي صرف په اسلام داسي اسلام کې داسي دی بس د چې کوم دی سلور فقه نه مني سلور مذهب چې کوم دی نه مني نو به هر حال داغه تحقیق تاسو ول توکي لیکن هغه دلته کمپیر کومه ما د شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب دامت برکاتهم العالی سره هغوی له الله رب العزت ډېر لوی مقام ورکړی دی لہذا خپلې خولې په سنبال وساتئ خپلو خو باندې په خولو باندې کنټرول وساتئ الله تعالی د عمل کول توفیق را نصیب کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ